كما قال عليه الصلاة والسلام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذي مهجور برا مجان عالم ترحم يا رسول الله ترحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله زمان معزز سامعين حضراتهم برحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاد او دمینی او دا محبت غنڈ او جلسہ دا دے محافلو کی علماء کرام مقصد داوی چی تاسو عوام د خپل مقتدا او د پیشوا او د رحمت للعالمین سیرتنا نه مطالعه کوي الحمدلله ټول مؤمنان یې دغه ذات امتیان یې خو سیرت نه آگاه او خبر نه داسې محافل او مقصد داوی چې عوام راغون شي او پاره کې د رحمت عالم سید العرب والعجم د پیدایشنا او یا د رضا د مودی یا داغه مبارک د واده یا د شام سفرونه یا د مشان بعثت یا د غین آباد د مکی معظمه زندگی یا هجرت یا مدنی زندگی دا بیان شي چونکہ دا رحمت للعالمین دا طول زندگی درش پہ تکالا یو عالم پخپل مختصر بیان کے نشی راغونڈولی فہر عالم دا خپل وس موافق دا رحمت للعالمین دا ذات متعلق دا کردار و دا سیرت یو سب بیانی زہم دے مختصر بیان کے دا رحمت عالم سید العرب والعجم پا معجزات باندے یو سرنا چو ما استاسو ذهنونا پدے کلاوم چه حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیدوا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری انبیاء علیہ السلام تا چه خداوندی کریم طولو تا سم معجزات ورکڑیو الہ العالمین ها طول معجزی محمد مصطفیٰ کرا غنڈی کڑیوی سمر کمالات علمیت و شان او درجات چنور انبیاء تور کړی شوی الہ العالمین محمد مصطفیٰ کی غټول کمالات هغه علمونه راغون کړل معجزه او کرامت دا دواړه یو امر خارق العادت وی داس یو کار وی چې د انسان عقل پای کی کار نه کوي په ظاهري اسباب باندې بنا نه وی اور انسان دا عقل مخالف وی دا خالق لا یزال دا عادتم مخالف وی دا سی اوکار پلاس دا سی چاخ کارشی چی آغان نبی وی علیہ السلام اغیتا معجزه وی لشی پشرد دا تحدیو دا چلنج باندے چی اوچا چلنج ورکڑی کدا کار دیو کنو زبا بیاتا ومنم چی رسولی نو انبیاء علیہ السلام دا چلنج پٹیم کے رخبر معجزه اظہار کئی گیا او یو کرامت دی کرامتم همغه د معجزې په شکل باندې د عقل خلاف یو کار ښکار شي
مؤثر حقیقی خالق وي او هغه کار د خدای تعالی د عادت مخالف وي په ظاهري اسباب بنا نه وي او په لاس د پیغمبر نه د ولی الله او د ښه انسان باندې راځي فرق د هغې سره دا دی چې معجزه په لاس د نبی باندې ښکاره کېږي علیه السلام، کرامت په لاس د ولی باندې ښکاره کېږي رحمت الله علیه. دویم فرق دا دی چې معجزه کې تحدي شرط دا، چیلنج شرط دی. چا به چیلنج ورکړي هغه نبی علیه السلام به د چیلنج په جواب کې خپل کمال ښکاره کړي وي. په کرامت کې چیلنج شرط نه دی. ډیر کرته داسې وی چاته مطالبه د ولی نه د کرامت نه وی کړي، هغه د لاس نه یو کرامت ښکاره شي. هغه کارونه مثلا کله داسې وشي چې یو بوټی وي اوچ کلک وي، د هغې شین کېدل خالق لا یزال کوي، خو عادت دا دی په سرلي کې شین کوي. د یو نبی علیه السلام د یو ولی رحمه الله په لاس باندې د پسرلی نه بغیر یو اوچ بوټی شین کی، د سترګو په رب سره شین کی، د میوو نه یې ډک کی، میوې د سترګو رب سره پخې شي، دې ته کرامت ویلی شي. دا دی ولی او د نبی د خپل قدرت نه نه وي کړی، دې کې مؤثر حقیقي الہ العالمین وي. هغه چې پسرلی کې شنه کړي دا، بیا یې میوه ورکړې ده، بیا یې په اوړي کې ورته میوه پخه کړې ده. همغه ذات په دې قادر دی چې بغیر د پسرلي نه شنه کولی شي او بغیر د اوړي نه میوه پخولی شي. خو هغه کار چې پسرلي او د اوړي موسمونو کې پخوي هغه عادت دی، هغه د چا په لاس نه ښکاره کوي، هغه خپل عادت دی، خپل قدرت سره هغه شی داسې ښکاره کېږي. او دغه کار چې بغیر د پسرلي نه وي، بغیر د موسم نه میوه پخوي، دا الہ د خپل عادت خلاف پلاس د انبیاء علیهم السلام او پلاس د اولیاء باندې کله کله دا کار ښکاره کوي. نو دا معجزه د نبی وګرځېږي علیه السلام، کرامت د ولی وګرځېږي رحمه الله، خو مؤثر حقیقي الہ العالمین. دا الہ العالمین د خپل قدرت یو مظاهره کړې وي، خپل قدرت خلقو ته ښایي چې زه ګورې هغه ذات یم چې پسرلي کې شین کولی شم، بغیر د پسرلي نه شین کولی شي. دا یو مثال ما ده. یا مثلا یو کاڼی دی، اوچ کاڼی دی، د هغې نه اوبه نه ځي، د خالق عادت په دې جاري دی چې ښکته د ځمکې نه اوبه راوباسي، د غره نه اوبه راوباسي، خو داسې اوچ کاڼی د هغې نه اوبه نه ورکوي، عادت یې داسې. لیکن یو نبی علیه السلام امسار واخلی دا کانی ته داسې ټک ورکي، گزار ورکي، د هغې نه اوبه روانې شي. نو دا به نه وایي چې دا اوبه ګنې دغې نبي یا دغې ولی په خپل اختیار یا ګنې په خپل قدرت ښکاره کړي. نه، دا اوبه د دې کاڼي نه رب کائنات جاری کړي وي، خو په لاس د یو نبی علیه السلام یا د یو ولی باندې د هغه معجزه او کرامت وګرځي. مؤثر حقیقي پکې الہ وي. خو عادت دا نه دی چې د عامو کاڼو نه دې اوبه لاړې شي. د معجزې او د کرامت یو مثال جوړي. دغه شان وغیره نور ډېر مثالونه. رحمت للعالمین د نور انبیاء علیهم السلام چې هغې ته الہ کم معجزات ورکړي وو، هغه معجزاتو تعلق لرلو تر زمینه پورې. ولی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا معجزات چې دي دا د ځمکې د اشیاو پورې تعلق لري، په هغې ښکاره شوي، خو په اسمان او د اسمان په څیزونو کې هم ښکاره شوي. یو پیغمبر علیه السلام په حالاتو کې دا مذکور نه دي چې هغه ژوندی جسدن سدرة المنتهی ته رسېدلی وي، سوا د عیسی علیه السلام نه چې دویم اسمان ته تللی دی. دا متفقه خبره ده. نور انبیاء علیهم السلام معراج روحی کوي، جسد نه ځي. رحمت للعالمین د جسد او د روح سره یقظتن رای د جمهورو د پویخه باندې دا لوی سفر کوي. اوس عقل دا مني چې یو سړی دی وزن لري، دروند دی وي، آلات او اسباب دی نه وي او دی بره روان وي، مني دا خبر عقل.
دا خپل معراج واقعه چې تاسو اورئ دا د محمد مصطفی یو عظیمه معجزه په دې کې ښکاره شوې. څو قسمه، یوه ده چې ثقیل سیز په بره نه ځي په ښکته ځي، کاڼې دروند دی خوشي که ښکته به ځي بره به نه ځي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک وجود لره، جسم لره، عقل دا تقاضا کوي چې دا ځان خوشي کې ښکته دې لاړ شي بره دې لاړ نه شي، لیکن مبارک په بره تللی دی. او دې معجزه کې بیا دا ښکاره شوي دي چې توی زمان او توی مکان، دا لوی سفر خالق دومره راغون که ورته چې دا یې ډېر لږ وخت کې توی که دا دومره مسافې مزلي. مثلا اول اسمان ته مزل 500 کاله دی، دویم تم 500 کاله دی، دریم تم 500 کاله دی، اووم اسمان ته 3.5 کاله شو. داینا بر سدرۃ المنتہا ته علامه قرطبی ذکر کوي 3.5 کاله بیا مزل، دا 2 کاله شو. داینا بر بحور دی، نو دا دومره سفر رحمت للعالمین په یوه شپه کې څنګه و؟ نو الہ دا زمانه ورته راغونډه. هلته بله معجزه ښکاره شو. دا شان ته نور انبیاء علیهم السلام خپل معجزات په دریاب کې، په کاڼي کې، په دې شیو کې ښکاره کړي، خو په انور کې یا په سپوږمۍ کې د هغې مبارکانو معجزات نه دي ښکاره شوي. او رحمت للعالمین مکه معظمه کې روایت د بخاري د نص قرآنی پې گواه دی، اقتربت الساعة وانشق القمر، 2 ټوټې شوه سپوږمۍ. مشرکینو تینا دا وغوښتل که ته رښتیا نبی علیه السلام نبوت به دې هله ومنو، د 14مې سپوږمۍ وه چې دا راته 2 ټوټې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ګوتې په اشاره باندې هغه سپوږمۍ 2 ټوټې شوه، فلقتین 2 ټوټې شوه. او غار حرا چې کوم ځای کې د قرآن عظیم الشان نزول شوی دی، دا یوه پله د غار حرا په د یو اړخ باندې ښکته ځمکې خواته راله، او دا یوه د بل اړخ ته راله. او کومو کسانو چې مشرکین هم په سترګو دا معجزه ولیده، نو خواره شو، کورونو ته لاړه، وی عیاذا بالله نن پورې دومره لوی ساحر چې د ځمکې خلکو باندې سحر کړی و، خو د نبی علیه السلام سحر دومره زیات دی چې د اسمان په سپوږمۍ هم سحر و. الہ چې چاته هدایت نه کوي هغه ته بیا نه معجزه د ایمان ذریعه ګرځېږي او نه د چا دعوت د ایمان ذریعه ګرځي. بیا یې مشوره جوړه کړه چې دا خو زمونږ په سترګو چې شمپوشي شوي وه، دا حقیقت کې سپوږمۍ 2 پلې شوي نه وه. علما دې لږ متوجه شي دلته هغه دا چې احادیثو صحیحو کې دا راځي چې دا سپوږمۍ وګرځېده فلقتین 2 پلې، 2 حصې شو، 2 حصې شو. روایت د مسلم کې راځي چې دا انفلق القمر مرتين، دا سپوږمۍ 2 کرته 2 ټوټې شوه. نو بعض علما غیر محققین چې تحقیق د احادیثو شرحو کې نه کیو یا نه لري، هغوی ته دا خبره جوړه کړه چې دا معجزه 2 ځل ښکاره شوې ده، یعنی دا سپوږمۍ 2 ځل ټوټه شوې ده. علما په دې رد کوي دا کمزورې قول دی، نه 2 ځل نه ده شوې، 1 ځل شوې ده. خو د مرتين معنا اغل تفلقتين ده چې دا سپوږمۍ 2 ټوټې شوې وه. او ما ته یو کس د دغه سپوږمۍ یو ویډیو شکل کې انټرنیټ کې شایع وروړې وه، او د دې یو تصویر پکې و، او بیا هغه انګریزانو چې د دې عکاسي کړې وه هغې ایمان هم راوړی و، اقرار یې کړی و. هغې چې کتلي وو دا سپوږمۍ کې هغه نښه د 2 پلې کېدو اوس هم ښکارېده او د هغې نه یې ویډیو کړی و. کم خلک چې مدعیان دي چې مونږ بره تلي وو، نو د هغې بعضې کسانو چې دا حال کتلي وو، د نبي علیه السلام او د قرآن کریم آیت یې کتلي وو، دا د هغې د ایمان د راوړو ذریعه ګرځېدلی وو. عرض مې دا کو، بیا هغوی دا خبره وکړه چې دا زمونږ په سترګو چشم پوشي شوي، سحر شوي دی، حقیقت کې سپوږمۍ 2 پلې شوې نه ده. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ستاسو د شام نه یوه قافله را روانه ده، قریبه ده اوس را رسي، تاسو د هغې نه تپوس وکئ
چې دا سپوږمۍ تاسو د شپې وکته کنه چې دوه پلې دا خو ډېر لري نو کله چې د قافلې والا راورسېدل هغې مقرار وکړه چې او نیمه شپه وه مونږ د سفر په حال کې وو چې مونږ سپوږمۍ ته کتل نو سپوږمۍ دوه پلې شوه نیمه یو خوا ته لاړه او نیمه بل خوا ته لاړه هغې هم دا اقرار نو د رحمت للعالمین د معجزو خصوصیت دا دی چې د اسمان په څیزونو کې په قمر باندې ښکاره شوی مبارک وجود یقظتن سره د روح او د جسد اسمان ته تللی تویې زمان ورته شوی نور انبیاء ته دا شان معجزات نشته که موسی علیه السلام ته دا معجزه میلو ده چې کاڼې وهلې دي په امسا باندې فانفجرت من حسنتا عشرة عینا 12 چینی د عین روانې شوې نس قرآني پې ګواه دی نو کاڼې د هغې نه اوبه راتلل د عقل مخالف دي د عادت مخالف دي خو دومره بعیده خبره نه ده څومره چې بعیده د انسان دا ګوتې دي چې د هغې نه اوبه روانې شي نو د اوبو د جریان معجزه د رحمت للعالمین نه د بخاري شریف په روایت سره په کراتو مراتو ښکاره شوې ده څو ځایونو کې یو ځل مسجد نبوي کې ناست دي د مازدیګر د مانځه ټیم پې راځي د چا چې کورونه لنډ و هغې کورونو ته اوداسه ته لاړل او د چا چې کورونه لري اوبه نه وي مسجد نبوي کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو لوټه راوغوښته پایې کې د لاس دا ګوتې ښکته کړي او لوټم نه بلکې یو جام شکل لوښی و دومره وړوکی و چې رسول الله مبارک پکې دا ګوتې خورولې نو دا پکې نه ځایېدی دومره وړوکی و په ډېر تکلیف یې دا ګوتې پکې کېښودې او د هغې ګوتو د بیخ نه د دغې کاسې نه د دې جام نه دا لختي په شکل اوبه روانې شوې او صحابه کرامو ته وایي راځئ یو اودس پې کوئ نو راوي وایي چې تاسو دلته څومره کسان وایي شاګرد د صحابي نه تپوس کوي مبارک نه هغه ورته وایي د اویاو نه اتیاو پورې کسان صحابه مو موجودو او مونږ ټولو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ګوتو مبارکو په اوبو باندې اودسونه وکړل سبحان الله بیا دا ورته وایي که مونږ چېرته 1000 کسان ویم نو دا بس کېدي اوبه ډېرې زیاتې وي دغه واقعات دویم ځل ښکاره کېږي په غزوه حدیبیه کې هغلته اوبه کمیږي رحمت للعالمین په یو لوښي کې ګوتې ږدي اوبه روانېږي روایت د بخاري شریف دی 1400 کسان پې اودسونه کوي اوښان پې مړی لوښي ترې ډکوي هغه ټولې د رحمت للعالمین د ګوتو نه هغه اوبه روانې شوي سبحان الله که وایي عقل مې نه مني عقل دې ستا ونه مني که دا تاسو ډېر کرت یوازې د زمزم چینې ته سوچ وکئ چې څومره په لکونو زرګونو خلک لګیا دي او د هغې نه هم دا اوبه چلی هم دا اوبه چلی په مدینه منوره هر مسجد کې هم د زمزم اوبه په جده کې د زمزم اوبه تر ریاضه پورې په سعودي کې خلک مساجدو کې د زمزم اوبه څښي او دا ټولې دنیا او پاکستان او افغانستان هر اسلامي ملک ته ترې چلیږي دا اوبه د کوم ځای نه راځي دا الہ العالمین چې دغه یوې چینې اوبه دومره زیاتولی شي نو هغه د یو جام اوبه دومره نشي زیاتولی هغه قادر ذات دی په دې باندې او بیا په صحیح سند سره ثابته خبره ده په معجزه کې مؤثر حقیقي خالق وي خالق خپل قدرت ښیي خلکو ته قدرت چې د چینې نه یې درکولی شم نو دې وړوکي جام او د محمد مصطفی د ګوتو نه مو به درکولی شم سبحان الله دا معجزه څو کرت ښکاره شوي که موسی علیه السلام دریاب ته ورغی او امسا باندې ووهه او په هغې کې لارې جوړې شوې دریاب لاره ورکړه یقینا معجزه ده نص قرآني نه ثابته ده اوبه ودرېدل اوبه خو د چامني نه دا څنګه شکاف شوې او دته یې لاره ورکړه او دا لښکرې پې تېرې شوې لیکن د دې نه عظیمه معجزه یا کرامت هغه کیدی شي چې اوبه ونه درېږي او د پاسه په انسان قدم ږدي او قدم یې لمدېږي نه قدم یې ډوبېږي نه دا یو عجیبه معجزه د
د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې علا ابن عمرو حضرمی رضی الله تعالی عنہ په خلیج د دوبۍ باندې چې کله د فارس په جنگ را روانو نو د دوبۍ او د ایران په منځ کې چې کوم خلیج دی دا 3.5 غنټې په دې کې بحري جهاز مزل کوي دا ډېر لویه مسافه ده غالبا څه کم 1 غنټه کې یو هوایي جهاز قطع کوي دومره فاصله ده نو دوی د خپل اسونه سل کسانو مجاهدین مرګرو ته ویل چې بسم الله عزیزو د خدای نوم وایي بسم الله اسونه پر یو بور واچوي اور اتیر شي علا بن عمرو حضرمی رضی الله عنه دا مرګري ور سره دا دومره وګت سفر د دې لوی بحر هغه سره پورې وکړه په اس کې چې کله په زین سړی ناس وي نو رکاب کې د خپل نه کې لند چې کوم اوسپنه یا لرګي وي نو چې موږ اخوا پورې وته نو زمونږ د یو مرګري رکاب هم لون شوی نه و سبحان الله خپل نه شوی نه و موږ اخوا لاړو اخوا ته د کسرا فارس لخکریانو چې وکتل چې دا اسونه په بورا روان دي وبای نه ډوبای نو هغه چغې کړې دیوانون یعنی مجانین داخلي ونی دي یا پیریان دي هغه جنگ ونه کړې شو همدا شان پتیخ ته باندې لاړو په سلو نفرو باندې په تمام ایران نه وتل رستو ورته مجاهدینو دستې را ورسېد او علماء لیکي کرامت الاولیاء معجزه للنبي دار ولی کرامت چې تاروز قیامت دی امت کې ښکارا کیږي دا د رسول الله مبارک بعد الوفات معجزه ښکارا کیږي سبحان الله دا غي وجه دار چې دغه ولی کمال تر رسیدلې دی ولی شریعت دا محمد مصطفی باندې عمل کړي ذکر رسیدل د ولی کمال خپل نوي دته چې څه کمال ملاويږي دا د رحمت للعالمین د مشکات نه ملاويږي سبحان الله نو چې هر کله کمال ورته د رسول الله مبارک نه دی نو د پلاس چې څه کمال ښکارا کیږي کمال د محمد عربي دی ستا شاګرد د دنیوي کارونو کې او هغه چې څه کار کوي په خپل کار کردګۍ کې دا کمال ستاوي تا نه زده کړی وي دا د شاګرد په کمال باندې استاد یادي دا شان څومره معجزات کتاسو سلیمان علیہ السلام معجزات مطالعه کوي دا راځي چې علمنا منطق الطير داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام فرمایي مونږ ته خودنه کړی شوی علم را کړی شوی د خبرو د مرغان هغوی د مرغانو په خبرو پوهېدل دا مرغه څه شی وایي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته الله العالمین دغه علم ورکړي چې مرغۍ څه وایي حیوانات څه وایي اولاد دین اکمل او اتم معجزه ده چې یو حیوان په خپل ژبه خبرې وکړي او ته په معنی پوه شې لیکن د دین عجیبه ده چې هغه حیوان د انسانانو په شکل په خبرو ګویان شي او نبی اسلام ورته وایي داسې ووایي هغه شروع شي ابن کثیر رحمه الله دا معجزه ذکر کوي شمائل الرسول کې د دلائل النبوة بن نعیمنا په نقل سره یو غوسناک عربي دی پهلوان دی د کور نه روانېږي ډېر په جلال او په غوسه روان دی توره ورسره ده چې نن سبا نه ګورم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته ودې شهید کوم مسجد نبوي ته راغی صحابه کرام به حلقه کې ناستل حلقه ناسته ده باری اخرى اغلته عقال ورته وتړه په مسجد را دن نشو ډایرک راغی حلقې مینس کې نه غدري تورې راويست خو بلار چې را روانو د عربان د سمسیروخ کارونه کوي سمسیره یو ځکه پیدا کړه دا سمسیره نه پیژنې دا یونی و او دا دې نستونی کې واچولا خدا سي په نستونی کلک نیولې چې د دایرې مینس تراغي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اوس په زوره باندې ګوري چې د غصه کیو جنگ جوړ شي انت تدعي النبوه
تاغه سړی چې د نبوت دعوی کوي صحابه کرامو چې د ده د انداز د بېادبۍ حس کړ ارادې ورته د وهلو د غصې بس اراده ده چې اوس راپاڅېږي بس رحمت للعالمین صبرناک و ډېره پې پوه شي وی دې دا خبرې چې کوي ما سره کوي که تاسو سره کوي وی تاسو سره وی ستاسو پکې څه کار دی خاموش به کښېنئ په خپل ځای باندې اوس د عربي ته وایي ما تا ته څه بد ویلي دي چې دومره تیزې خبرې ما سره کوې هغه نو چې غصه کې راغی وی او تکلموني ته لا ما څه غږېږي والله لا اؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب والله لا يؤمن بك حتى تؤمن بك هذه الضب قسم بالله پوری به ایمان را نوړما دا نستونه خوشی کا سمسیره خوشی کړه وی چې دا سمسیری در باندې ایمان راوړې نه ترانه به ایمان را نوړ سمسیره چې خوشی کا غیر چاپیره دایره حلقه د صحابه کرامو ناستدا بس په مسجد کې را لکې خوځي روانه ده رحمت للعالمین ته فرمایي کدا سمسیره زما د نبوت اقرار وکي بیا ایمان راوړی یا محبوب سمسیری ته مخواړو قل یا ضب من انا اے سمسیری وایا زسوکم سمسیری مخراتاو کا نبی اسلام په خبرو پوه شو او محبوب توای اشهد انک رسول الله سبحان الله زنده وای کوم یقینا تد الله رب الجلال رسول و استاد قد افلح من امن بی چا در باندې ایمان راوړ فلاح به مند کامیاب شو جهنم نخلاص شو او که چا در باندې ایمان را نه وړ هلاک دې تباہ دې په خسران کې اعرابی مزدونه کرا کوش نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پلاس کې لاس ورکړل او په قدم کې الہ العالمین ایمان او تنصیب ک مؤمن سبحان الله خپل کلی تلاړ کلیوال ډیر کسان راغون شوي او یرزو نبی اسلام مدینه منورې مقابله ته جنگ ته ځو دا ورته ویل تاسو له ګودرېږئ د چا پسې چې جنگ ته ځئ ګورې د هغه کمال مانن کتلی لږ صبر وکړئ زه درته قصه کوم چې دا واقعه یې ورته بیان کړه هغې ویل چې دا خو بیا رښتینی نبی دی علیه السلام بس راځئ مونږه بوځئ ورته چې ایمان راوړو دغه یو اعرابي ایمان راوړل د هغه ټول کلي چې ما یو روایت کې 400 تعداد کتلی و چې دا ټول په یو دم باندې رالو د نبی علیه السلام په لاس کې لاس ورکړل الہ العالمین په ایمان مشرف سبحان الله نو د حیوان په خبرو پوهېدل هغه معجزه لیکن حیوان ته ووایه زما په ژبه خبرې کوه دا عجیبه معجزه عوالیو د مدینې منورې کې یو کلی و محبوب یو کرت هلته لاړه بیا پې شپه راله د چا صلح وه د دوو کلو کورونو منځ کې نو دغه علاقه کې چې کوم دشته وه یا غرونه و پای کې لیوان و دا لیوان خبر شوي و چې رحمت للعالمین دې کلي ته راغلی نو دا لیوان راغله سبعي مونځ ته چې محبوب ورغی داسې ځای یې ټاکلی و چې دلته به مونځ کوو مونږ چې خلاص شه نو مخامخ ګوري چې بلا شی لیوان راغلی دي او ناست صحابه کرام ویریدل چې لیوان څنګه دومره زیات راغلي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل پوه شو چې دا لیوان پسې جرګه راغلي وی تاسو کښېنئ وریږئ زه د لیوانو سره مشوره کوم خبره کوم یو شخص پې آواز کوي تکلیف به در کې مه ورځئ وی نه نه محبوب فرمایل څومره کائناتو کې چې څه دي دا ټول زما نبوت مني زما شان مني الا عصاة الجن والانس دا خو په انسانانو پیریانو کې بدبخت او بدکاره دي چې زما شان نه وي محبوب ورغی لیوانو سره نږدې ودرېده څنګه راغلي هغوی د انسانانو خبرې نه کوي خپلې خبرې کوي او هنګارې کوي خو محبوب پې پوهېږي چې دا څه وایي راغی صحابه کرامو ته وایي د لیوانو جرګه راغلي وه پې پوه شوې موږ نه یو پوه شوي وی دا دې دپاره راغلي وو چې دې کلي کې ستا صحابه کله نه پیدا شوي دي نو مونږ یې دومره خاطر کړی دی چې بیا د دې کلیوالو ګډان مونږ مات کړي نه دي سبحان الله خو مونږ هم وږي یو نن تاسو راغلي یئ د دې ستاسو صحابو منځ کې او زمونږ منځ کې یو جرګه وکئ
دوی ته ووایه که څوک 100 ګډان لري 1 ګډ ومني کال کې، او که 200 لري 2 دې ومني، که زیات لري زیات دې ومني. چې څومره چا ومنل هماغه ګډان ترې ماتو، زیات ترې نه ماتو. دا مو سره وعده ده، خو څه شی دې موږ ته ومني. صحابه کرام ډېر هوښیار او ښه دی چې داسې ځای نه دی منلی، ګینې موږ زکات نشو ورکولی، د لیوانو زکات به چا ورکولی. هغې عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو موږ نه زکات ټولوئ که نه، 40مه ګډه خو ستاسو ده، دا اوس د لیوانو به تیرې زکاتونه ورکوو، دا موږ نشو کولی، دا منلی نشو. محبوب ورغی هغې ته یې وویل چې دی نه خو زموږ عاشر راځي، هغې ته زکات ټولوي، بیت المال ته ځي، او غریب خلک دي دوی څه نشي منلی. نو دا ګډه دا لیوان چې د دشتې په خوا روان شو او خولې یې داسې پورته کړې وه، خپل هنګار یې شروع کړ. نو یو شخص پکې وویل چې واه واه ذئب یتکلم، عجیبه خبره ده، لیوان دی و خبرې کوي او محبوب په خبرو پوهېږي. نو دې ټیم کې یو لیوه مخ راتاو کړه او دا د انسانانو په خبرو یې شروع وکړه. وی دا د تعجب خبره نه ده چې د نبی علیه السلام شان مونږ منو، دی زمونږ په خبره پوهېږي، دا هېڅ د تعجب خبره نه ده. غټه د تعجب خبره دا ده چې د انبیاو امام او سردار ستاسو قوم ته راغی، انسانانو ته راغی او جنت ته دعوت ورکوي، خو تاسو انسانانو کې داسې کمبخته شته دی چې د دعوت نه منئ او د جهنم په خوا منډې وهئ. دا ډېره د تعجب خبره ده. نو که داود علیه السلام ته د مرغانو د خبرو علم، حیواناتو د خبرو علم، دغه وخت سره چې څومره حیوانات دي د رحمت للعالمین شان یې تسلیم کړی دی. مدینه منوره کې د انصارو یو اوښ، دا اوښ کله کله وحشي شي، وحشي لیونی شان شي، او د اریو د حیواناتو د پاره محبوب فرمایي عوابدن که عوابد الوحوش، دي ته وحشتونه دي، کله دا داسې متنفره شي بیا په منډه شي بیا ټینګېږي نه. تاسو قربانۍ کې یو نیم میخه سنډا ګورئ څوک یې بیا نشي ټینګولی، هغه داسې لیونی شوي. یو دیوالو د کجورو باغ وایي، منځ کې ګیرو، دروازه پسې بنده وه چې څوک به وروختل خوله به یې ورچوله، چک به یې لګول. ډېر تکړه تکړه کسانو ځان پې وازمایه خو چا نیوی نه شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته چا پیغام راوړو، نو هغه مبارک ورته ویل راځه، صدیق اکبر صاحب ورسره دی، دروازه چې کولاوي حضرت صدیق صاحب ورته وایي تکلیف به درکړي، دا اوښ چکونه اچوي. محبوب ورته وایي کائنات څومره چې دي دا ما زما شان مني الا عصاة الجن والانس. مبارک وردن نش هغه لیونی اوښ، وحشي اوښ چې چکونه به یې لګول، او چې کله محمد مصطفی باندې نظر ولګېد نو رامنډه یې کړه او د نبي اسلام پر یخکو کې سر ولګو، تعظیمي سجده یې ورته وکړه. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې دا حال ولید، عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حیوان دی عقل نه لري، مکلف نه دی، تاسو دومره ادب کوي چې سر د تقدیس سجده ته لګوي، نو ته ولې موږ نه پرېږدي چې موږ هم تاسو ته سجده ولګوو؟ رحمت للعالمین ورته فرمایي دا د تعظیم سجده به چې یو بل ته لګوله دا مخکې امتونو کې وه، زما امت کې دا روانه ده. که زما په امت کې د تعظیم سجده روا وې ما به بیبیانو ته امر کړی و چې تاسې خاوندانو ته سجدې ولګوئ، خدا روانه ده. د تعظیم سجده مخکې امتونو کې کېده، یو سجده د عبادت، خو شرک ده، په ټولو دینونو کې شرک ده. آدم علیه السلام نه تر اوسه او تا قیامت سجده د عبادت غیر الله ته دا جایز نه ده، شرک ده. که چا ته دې وکړه، که چا انبیاو ته وضع کړې ده، او که د انبیاو قبر ته یې کړې ده، او که اولیاو ته چا کړې ده، او که د اولیاو قبر ته سجده د عبادت کړي، او که هر چا ته که یې بت ته ږدي، هغه شرک دی، په یې کې شک نشته، متفقه خبره ده. یوه سجده د تعظیم ده، د ادب دپاره څوک سجده کوي، دا سجده د تعظیم او سجده د عبادت په نیت کې بدلیږي. سجده د تعظیم هم ورته داسې ورټیټ شي او سجده د عبادت هم ورټیټېدل دي او تندی لګول دي، خو دې سړي نیت پورې خبره ده چې دی معبود ګرځولی دی، عبادت ورته کوي په سجده کې، که نه دا سجده یې د تعظیم دپاره.
کچرته سجده د عبادت د پاره کړی وي دا په ټولو دینونو کې شرک، او کچرته سجده د تعظیم د پاره کړی وي دا مخکې دینونو کې روا وه، زمونږ دین کې حرام ده. دا بعضې ځایونو کې بعضې غلات شته دي، مونږ هم بعض ځایونو کې ګورو یو شیخ طریقت جلسې ته راشي، هغه صدر جلسه وي، بعضې محبین او مریدان یې رامنډه کړي، اول خپو ته ورته پرېوځي او بیا راپاڅېږي، اینه بعد لاس میلاوي. نو دا خپو ته پرېوتل چې کوم دی دې کې شایبه د سجدې تعظیمي ده، دا حرامه ده. خپو تاسې څه ته پرېوځئ؟ که خپې ښکلی خپل که هغه جایز دی، که لاس ښکلی خپل که هغه جایز دی، که نه خپې ښکلی نه هسې یو ځل ورته ټیټېږي او دوباره بیا میلاویږي، نو دا اول ټیټېدل دی جایز نه دي. دا شان که ته داسې کې دا لاس په سینه کېږدي را سر داسې را ټیټ کړي، دې ته انحنا ویلی شي چې لاس نه ښکلی خپې نه ښکلی داسې ټیټېږه ما، دا شریعت کې منع دي. اننحي بعضنا لبعض، صحابه کرام عرض کوي موږ په خپلو کې یو بل ته ټیټېږو، محبوب فرمایي لا ټیټېږئ به نه. هر چې د لاس ښکلول دي یا د خپو ښکلول دي هغه په 22 احادیث مرفوعه او موقوفه ثابت دي، احادیثو کې ثابت دي. نو چې لاس ښکلی یا خپې ښکلی خامخا به هغې ته ټیټېږي. هر چې مخکې امتونو هغې ته سجده د تعظیم روا وه، همدا وجه وه چې فرشتې مامور شوې آدم علیه السلام ته په سجدې تعظیمي باندې. دارنګې انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیه السلام چې کوم خوب کتلی و، 11 ستوري نور سپوږمۍ مې کتل، ما تر سجدې په حال باندې و. بیا چې کله دی بادشاه شو او هغه پلار یعقوب علیه السلام سره د زامنو راغی، رفع ابویه علی العرش، پلار او میرنۍ مور چې د ده ترور جوړېده هغه یې ځان سره په تخ اوچت کړل، وخروا له سجدا. رب کریم فرمایي یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، دا مور بیبي د یوسف علیه السلام میرنۍ مور او دا 11 وروڼه، دا ټول چې دی یوسف علیه السلام ته په سجده باندې پرېوتل. خو دا سجده د عبادت نه وه، سجده د تعظیم وه. دغه وخت کې به چې چا د چا ادب کولو نو سجده به یې ورته لګول. زمونږ دین کې دا حرامه شوي ده روانه. عرض مې دا کوو دغه د اوښ دی، خو د رحمت للعالمین شان یې ومنلو، شان یې تسلیم کول، هغه لیوان دي د محبوب شان یې ومنلو. دا ټول معجزات دي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم. کاڼې یو جماعت دی سان نه لري، حس نه لري، په هغې کې هم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم معجزات ښکاره شوي دي. د احد په غره باندې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د پاسه کېناسته یو کاڼي باندې، او حضرت عثمان ذوالنورین او دارنګې حضرت صدیق اکبر او دی ورسره و. نو مبارک څه فرمایي په دغه ځای کې دا کاڼی داسې په خوځېدو باندې شو. نو محبوب ته فرمایي آرام شه، انما علیک نبی وصدیق وشهیدین، ستا د پاسه نبی ناست دی صلی الله علیه وسلم، حضرت صدیق ناست دی رضی الله تعالی، دو در باندې شهیدان ناست. نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ یا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو ډېر وروستو شهیدان کېږي، او مبارک دلته وایي چې دا شهیدان دي. دا حدیث د بخاري شریف دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خدای تعالی ډېر علوم ورکړي وو، د آینده زمانې ډېر مغیبات او علم یې ورته ورکړي وو، او د فتنو د اهل فتن و اسامي او دا شانته چې کوم دی دا قبر حالات، د جهنم حالات، د محشر هر څه، حوض کوثر، دا ټول معاینتا و کشفا کتلی وو. ځکه مبارک فرمایي چې ما ته اوس هم حوض چې کوم دی حوض کوثر ښکارېږي، زه یې ګورم. دې دنیا نه کشفا هغه صحنه ورته ښکاره شوې وه. مبارک ته پته وه چې دا راځي. د هغوی دا ایمان چې ایمان درجه د عین الیقین کې وو، زمونږ ایمان درجه د علم الیقین کې دی، او د هغوی ایمان درجه د عین الیقین نه پسې حق الیقین ته رسېدلی وو. هغوی دې دنیا نه داسې وو لکه ته چې بیا جنت کې تا ته کوم ایمان حاصلېږي. ته چې د خدای تعالی دیدار وکړې بیا دې یقین جوړ شي چې خدای تعالی شته، او اوس دې یقین دی چې خدای تعالی شته. خو د دې او د هغې یقین د ځمکې او د اسمان فرق دی که نه؟ هغه وخت کې به ستا یقین بیا ډېر مضبوط وي، هغې ته حق الیقین ویلی شي. او دا اوس چې وایي دا علم الیقین دی. او که یقین د نه شک دې پکې وکړه
نو بیا خو منافقت د ایمان در نزي. معززو نه چوړو خلاصه د بیان زماده چې خداوند کریم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د مرغانو د خبرو علم حیوانات ورته مسخر کړي وو، د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شوي وي، کاڼو کې معجزه ښکاره شوې ده، ونې داسې وي ونې چې هغې واقعات تاسو بار بار اورېدلي، نبي اسلام دعوت ورکړی راغلي دي، یو ډاک کې راغونډې شوي، مبارک حاجت پوره کړی دی، امر ورته شوي، بیا تللي دي. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم. دا محبوب معجزه وه، بوټي اطاعت کوي، هغه راځي. بوټي د مکې معظمې داسې وو چې نبي اسلام په لار تېرېږي، کاڼي داسې وو چې به آواز پرې کوو السلام علیک یا رسول الله، په تا دې سلام یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم. د کاڼو نه د آواز ورته شوی دی، د بوټو نه د آواز ورته شوی دی. نو معززو هر قسم مخلوق چې دی او انواع د مخلوقات دي، په هغې نوعه کې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یوه معجزه ښکاره شوې ده. بیا دا حیوانات داسې وو چې د هغه د خاصو امتیانو خدای تعالی تابع ګرځولي. سفینه مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی اسلام یو صحابي یو جهاد کې غزا ته روان دی او بیا یو ځای کې په کشتۍ کې سواره دي، دی وایي چې طوفان راغی، زمونږ د کشتۍ تختې وشلولې، ملګري ټول سره جدا جدا شو، زه په یوه تخته باندې غاړې ته راپورې وتم، ملګری یو نشته دی، جزیره ده، ټاپو دی او په هغې کې ځنګل دی چې څنګه بره وختمه نو ګورم چې یو شرمخ ډېر زیات په غوسه باندې زما په خوا په پرشار یو په زور سره را روان دی. وایي چې څنګه زه په حمله کې وړمه، ما پې آواز وکړه نه سفینه مولا رسول الله، زه ګورې سفینه یمه، د نبي علیه الصلاة وسلام غلام یمه، خادم یمه. وایي چې څنګه مې دا خبره وکړه، بس دا زمري را منډې کړې او زما په دې پښو کې وسوڼېده معافي په شکل باندې، او بیا زما نه مخکې شه او دا سر یې وخوځو، زه یې په خپله اشاره باندې پوه کړم چې دی ما ته وایي ما پسې راځه. دې تمام ځنګل کې دی مخکې و، زه ورپسې روان ومه، یو ځای کې زما مجاهدین وروڼه بیا په نظر رالل، ما ته بیا وسوڼېده، زه یې په دې خپله ژبه کې په مخخه باندې پوه کړم چې دا ما سره مخخه کوي. وی بیا زه لاړم خپلو ملګرو ته ورسېدم. د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه دي، رښتیني صحابه دي، هغوی ته هم د ځنګل ځناور چې دی سلامیانې کوي، د محبوب د خاطره یې کوي، ځکه د هغه نوم یې واخیسته چې زه غلام یم، زه د هغه خادم یم، دا د هغه معجزه ده، هغه مبارک نشته دی، بعد الوفات معجزه ښکاره کېږي. بیا دا معجزه او دا کرامت داسې یو کار وي چې دا تا د ژونده پورې هم تړلي نه وي، دا د دوی د وفات نه بعد هم د دوی نه ښکاره کېدی شي. د خالق په قدرت کې وي، مختار کل اله العالمین دی، د هغه سره اختیار دی چې کله ورکوي معجزه، کله یې نه ورکوي، کومه معجزه ورکوي کومه نه ورکوي، دا د هغه اختیار کې ده. مشرکین به ډېر څیزونه غواړي لیکن هغه به د تقدیر مخالف وي، هغه معجزه به یې نه ورکوي، به یې نه ده ورکړې ورته. لیکن کوم معجزات چې تقدیر موافق وو هغې غوښتنه کړې ده، د نبي علیه اسلام د دعا استجابت پکې شوي، هغه معجزات ورکړی شوي دي. نچوړ او خلاصه زما د بیان دا چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام څومره معجزات چې خالق ورکړي وو، هغه ټولې معجزې خداوند رب ذوالجلال محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې راغونډې کړي وي، او یوازې قرآن عظیم شان د هغې معنوي او علمي معجزه وه چې هغه تا روز قیامت باقي ده. په هغې کې چیلنجونه دي چې دې قرآن کریم په شان یو صورت راوړئ، تاسو تکړه شئ، قیامت به راورسېږي، څوک به یو صورت نه چې یو آیت هم جوړ نه کړي. فاتو بصورت من مثله چیلنج ورکړی شوی دی، هېڅوک یې هم نشي کولی. دا یو داسې معجزه ده چې قیامت پورې دا باقي ده او دایمه به وي، او معجز کتاب د دې مقابله به څوک ونه کړی شي. الہ العالمین دی، د رحمت للعالمین دا شان چې بلند دی، الہ دې نور هم بلند کړي، او د هغه باره کې عقیده د عظمت داسې ساتئ چې د ټولو انبیاو سردار دی، امام الانبیا دی، انسانیت کې د مقام مثل نشته، نورانی دی، په بشر دی، په بشر کې عام بشر د مقام ته نشي رسېدی. یو ښایسته عقیدت د هغه مبارک په شان کې ساتئ، مستجاب الدعوات دی، څه دعاګانې چې د خالق نه غوښتې خالق به قبلولي، خو د هغې به مقصد داسې نه وي چې ګینې دی خدای تعالی باندې حق وجوبي لري، نه، عبد دی، عاجز دی، د خدای بنده دی، خدای تعالی ته به سجدې لګولي، اختیاري کلي نه دی، بلکې د هغې مقصد دغه دی چې دی نسبین دی، خالق ته ګران دی، څه چې ترې غواړي هغه ورکوي.
لیکن چې کله د خالق خوښه نه وي او هغه کار نه ورکوي بې نه ورکوي ورته د هغې مثال دا چې د امت دپاره دا غوښتي وو چې الله زما د امت په منځ کې اتفاق پیدا کړي، لیکن تقدیر کې داسې فیصله نه وه. دا دعا نبی علیہ السلام سجدې په حال په ډېره زارۍ د خالق نه وغوښته، خالق قبوله نه کړه. نو اختیار کل د الہ العالمین سره دی، مختار کل هغه ذات دی او څه چې هغه وغواړي هغه به کېږي بیا. او چې کم انبیاو ته دعا قبلی د هغې مقصود اختیاري کلي نه وي، د هغې مقصوده هغه شان عظمت او ناز د انبیاو وي چې دا خدای تعالی ته ګران دي، د دې خبرې خدای تعالی درګاه کې قبولې دي. څه چې ترېنه غواړي هغه قبلی، هغه قبلی چې کم د تقدیر مبرم مخالف نه وي. او که چېرته د تقدیر مخالف خبره راشي معلق، بیا ورته دا تقدیر بدلی. لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا نشي ردولی مگر دعای ردی. فعاله چې قضا معلقه وي، کله چې قضا مبرمه وي په هغې کې بیا د عواد کار نه کوي، هغې کې هېڅ شی هم کار نه کوي. خالق چې څه فیصله کړي د هغې کې بیا مخالفت نه راځي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې نن سبا هر قسم ګستاخیانې بې د بینې شروع دي او د ترجمې او د اسلامي دعوت په شکل شروع دي. حتی کې څه ورځې وړاندې ما سره 400 نه یو ملګري رنګ وکړه او ما ته یې وویل دلته یو ملا دی، دا خبرې په خوله چې راځي خوند نه کوي، خو دومره ګستاخۍ ته خبرې ورسېدې. ویې دلته یو ملا دی او هغه وایي چې زه نشم ویلی چې نبي علیه السلام به ایمان تېر کړي که نه، په یقین څه ماته پته نشته. او زه په دې مناظره کوم، ما سره دې خلک پې مناظره وکړي. نو ما هغه طالب په ټلیفون ډېر زیات بې عزته کړه چې موږ به د کافر سم اوس مناظرې کوو. مناظره خو سړی د هغه چا سره کوي چې ایمان خو ولري. میتا کې ایمان نشته چې سړی درته معلوم دی او پرې سر یې ولي نه. هغه دې حد ته راغی چې د محمد مصطفی ایمان کې د هغه شک دی او ته اوس مناظرې ورسره کوي. دا د مناظرو سړی دی. نو دې حده پورې بې د بیا نه. په مردان کې یو زنانه دلته پروګرامونو ته زه ځم، ما ملګري ما ته قصه کوي، وی ترجمه کوي. اوس خو دې ښځو کې هم شیخ القرآن یې پیدا کړي که نه، اسانه شیخ القرآن بس ډېر شو دې ترجمه وکړي، شیخ القرآن ته جوړي. اوس را روان ما یو شیخ القرآن دلته هم شته دی، هغه لګیا دی ترجمه کوي. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. زه په لار راتلم، زما غوږونو ته د آیت راغی. نو ترجمه کې لګیا دی فلا وربک، نه د داسې قسم مې دي په رب ستا باندې، لا یؤمنون دا خلک مؤمنان نه دي. نو ما دا دومره لالا دی چې اوسه پورې د لا یؤمنو د لا یؤمنون فرق نشي کولی. هغلته لا راغلی دی، لا نافیه دی. لا نافیه چې وي هغه معنا داخليږي په مستقبل باندې. په لفظ کې یو خدا وي چې هغه نفع استقبالي وي، او لا ناهیه چې وي هغه نفع حالي وي. او دویمه دا ده چې لا نافیه چې دی په لفظ کې عمل نه کوي، نون باقی دی. او لا ناهیه په لفظ کې عمل کوي، هغه لا یؤمنون دی، لا یؤمنون دی. نو اوس لګیاو لا یؤمنون دا خلک مؤمنان نه دي، دا غلطه ترجمه ده. آیت مقصد دا دی چې دا خلک دي مؤمنان کیږي نه پر روان وخت کې، تر څو چې د نبی اسلام فیصلې ټولې ونه مني. کچا دا ویل چې زه به اسلامي دایرې ته ځم، د هغه فیصلې به نه منم، نو د ایمان دایرې ته دې نه راځي. د دې دا مقصد، دغه مقصد نه دی چې یو چا اجتهاد وکړه او دوه معارض حدیثونه راغلي وي، یو حدیث یې پرېښود او په بل عمل وکړه او ته ورباندې دا پیش کړي چې لا یؤمنون دا مؤمن نه دی. دا مؤمن نه دی، خو د ما کانوا بمؤمنین معنا ده. لا یؤمنون دی، لا یؤمنون دی. لا یؤمنون مستقبل ده، را روان وخت کې چې څوک ایمان راوړي نو ایمان دې نه راوړي، که راوړي نو دی به د نبي علیه السلام فیصلې مني په ځان باندې، که یې نه مني نه دې راوړي ایمان دی. دا دا نه چو. بهرحال نو دام شیخ القرآن شي چې غریب اوسه پورې د لا یؤمنو د لا یؤمنون فرق نشي کولی. او ما مخکې یو ځل بیان کړی نو بیا مولان باشد کې چپ نه شود. نو بیا دې ځوان چاته ویلو چې یاره دا دومره صفتونه خلک کوي دا په قرآن نه پوهېږي. نو خدای ما ته شرمو چې په قرآن ته نه پوهېږي که زه نه پوهېږم. ته خو د لا نافیه او ناهیه فرق نشي کولی، د لا یؤمنو د لا یؤمنون فرق نشي کولی. ته د خلکو خطایانې صحیح کوي. نو دا داسې دور دی چې پاکستان دی او د دنیا مرداریانې پکې دي. بس چې چاته ګن دی نو پاکستان کې دی. زمونږ یو استاد به وی ګورې تاسو ټوله دنیا کې وګرځېږئ، نن سبا پیغمبرۍ دا وګیر نشته دی او کشته دی نو خلکو مردار کړی دی. او پاکستان کې د پیغمبرۍ دا وګیر غلام محمد قیدیني دی او د 4 لاکه نه مقلدین زیات دي. دا د ګند وطن چې چاته ګند دی په پاکستان کې دی.
چته مردار جماعت او ډله د پاکستان کې آغا خانیانو ګور هغه ته کوم مردار عقیده خوريدي چې آغا خان صاحب نسل جوړ کړی قیدینانو ګور ښکارا کافر دي په منشور او آئین د پاکستان کې کافر د مفتی محمود صاحب او د نور وغیرہ او مشایخ په خدماتو باندې سرکاري حال کې کافر او هغه نن هغه څومره په ترقۍ باندې روان دي په پښتو کې چینلې چلې لګیا دي عیسویان پرچارونه کوي نور هغه تاریخ ستم لګیا دي نو شیخ القرآنان ډیر دي بس سړیم شیخ القرآن دی خزم شیخ القرآن ده نو مردان کې او شیخ القرآن ده زنانه ده هغه چې دینو ترجمه کوي ترجمه چار ماخستن ترجمه نه فارغ شي بیا دعا کوي چې دعا وکړي چې خدای تعالی د نبی اسلام ته معافي وکړي وایي دې ورته ګناهونه معاف ټول وایي استغفر الله کې د دې انداز پر رسیدلې د معززو خپل عقیده مضبوطی او ساتي دا د دې زمانه شیخ القرآنان په خپلم په ترجمه نه پويږي او د دې چې کوم استادان دی هغه نه پويږي ور باندې دای په ترجمو کې دومره غلطۍ دي مونږ نیولې دي همدا وجه چې مشران ته مونږ چیلنج ورکو چې کینې مشران نه کینې مونږ سره اکثر چې تشذر نظر لکان را پیدا کړي نو لکان ته بیا مونږ لکانو باسو شاګردانو ته وباسو او چې کله مشران راشي بیا مونږ مشران مخې ته ورزو ورته نو بیا هغه ټیم کې دې پته لګيږي او بیا ورته ټیم پټیم بیا خایو چې دا ستاري کل دی او دا غلطی ده تفاسیرو کې غلطیاں دي په خبرو کې کیسو کې غلطیاں دي نو تاسو ته مونږه د خپل گردن خلاصو در باندې د نبی کرم صلی الله علیه وسلم شان خدای مګنه بشک چې بنده دي نور کل واړه صفات دي پرشتیا د خدای صفات بنور کې ورته د خدای علم چې څومره دی هغه علم بدته نور کې او د خدای تعالی چې څومره نور صفات دي اختیاري کلی و غیره هغه بدته نور کې باقی د مخلوق موافق چې څومره صفات د کمال دي هغه الہ العالمین پر رحمت للعالمین کې راغون کړیو او د یولوی صفات او خاوندو هم بشر دی او هم نور دی او بشر دی داسې بشر چې نور بشرونه داغه بشریت مقام ته نشي رسیدي او نور دی داسې او نور چې هغه ظاهر لنفسه دی مظهر لغیره دی مبارک کل وجودم نورو غیر تیم رڼا ورکړي دا او څوک د نور معنا په هدایت سره کوي علماء بداسې هم وي چې د هادي دی هدایت ورکوونکی د خلکو لرا هغه معنا باندې نور دی منور دی څوک بداسې نور اخري چې کان نور من الراس الى القدم تسرنا قدم پوری نورو اذا لا يراز بالله سوره نخکاری دا سم شیخ علماء په دی باندې دي دا هم په حق باندې دي نو معززو د نبی اسلام شان کې خسته عقیدت ساتي او نوی جماعات سره تعلق مساتي دغه ترجمه او دغه خلقو اوریدل مکوي خپل علماء ترشا په کلکه باندې ودرېږي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شریف عزیناتوی دا صاحب بناتوی مؤخرہ کو انشاءاللہ مفصل دعا کی